نو څومره تعریفونه چې په ځمکه کې ټول د الله دپاره ثابت شو، نو که څوک دا اعتراض وکړي چې تاسو خو دا خبره وکړه چې ټول تعریفونه دا د الله دپاره دي، مونږ وینو انسان د انسان تعریف کوي چې دا انسان ښکلی دی، دا انسان سخي دی، دا انسان چې کوم دی زورور دی. دغه رنګې الله رب العزت په دنیا کې په کروڑونو دلکش نظارې داسې پیدا کړي دي چې انسان هغې ته وګوري نو انسان په دې خبره مجبور شي چې انسان د هغې ځایونو تعریف وکړي. ښکلي ښکلي ځایونه الله پیدا کړي، انسان ورته وګوري نو دې په دې خبره مجبور شي هغه الله داسې ښکلي پیدا کړي چې دې خامخا دغه ځای تعریف کړي، دا خو ډېر ښکلی ځای دی. نو که دا اعتراض څوک وکړي دا خو د دې ځای تعریف دی او دا خو د دې انسان تعریف دی. تا وایي چې ټول تعریفونه الله دپاره دي، نو د انسانانو تعریفونه خو هم کېږي، تا ټول د الله دپاره ثابت کړو. دا څنګه؟ مونږ ورته وایو چې مونږ وایو ښکلی ځای دی یا ښکلی انسان دی یا سخي انسان دی یا اخلاقي انسان دی، نو دا ټول په ټول په ظاهر کې خو اگر چې دا د انسان دپاره صفت کېږي چې مونږ وایو ښکلی انسان دی، خو په حقیقت کې دا تعریف ته الله رب العزت کېږي، ځکه دا ښکلی انسان چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی. مونږ وایو اخلاقي انسان دی، نو دا اخلاقي انسان چا پیدا کړی دی؟ دته دا ښکلي اخلاق چا ورکړي دي؟ دا ورته الله ورکړي. نو په حقیقت کې دا تعریف ته الله شو. مونږ وایو ښکلی ځای دی او ښکلې سندري ده، نو دا سندري چا پیدا کړله؟ دا خو الله پیدا کړله. نو په حقیقت کې دا تعریف ته الله شو. د دې مثال داسې دی چې یو سړی ښکلی کور جوړ کړي ګلکار او ډېر په ښکلي ډیزاین باندې جوړ کړي او بیا یو کس په لاره باندې تېرېږي وګوري ورته او دغلته دا ګلکار موجود وي، د ویره ښکلی کور یې جوړ کړی دی، نو په زړه کې دا ګلکار خوشحالېږي چې یاره دا خو زما تعریف وکړو. په ظاهر کې خو دا د کور تعریف دی، خو په حقیقت کې دا تعریف دا د دغه ګلکار دی، ځکه چې دا د دې کور جوړونکی دی. نو دقه شان دا څومره مخلوق چې دی دا ټول په ټول الله پیدا کړی دی. نو که د مخلوق تعریف کېږي دا په حقیقت کې د الله رب العزت تعریف کېږي، د مخلوق تعریف نه کېږي.